دا څه خبره ده په ما روجه لګېدلې ده د سره خبرې مه کوئ ولې په ده روجه لګېدلې نه روجه په چا لګي زما روجه ده ځکه څه نه وامه ځکه کنزل نه کومه ځکه دا هر چاته صبر کوم چې زما روجه ده انی صائم زه روجه دار یم ما خو د الله د رضا دپاره روجه نیولې ځکه څه نه وامه نو ډیره گزاره کوئ خصوصا کور کې د زنانو سره ډیره گزاره کوئ د رمضان المبارک میاشته کله به سالن کې مالګه کم یا کله به سیوی ځکه د رمضان المبارک میاشته نو کو سیوی یا کمی وای شهر المواسات دا چا ویلی دی دا د چا وینا ده چې دا د همدردۍ میاشته زه به همدردي کومه زه به د دې معمولي خبرو تپوس نه کومه روجه په خلو هغې تیارې کړي او ماښامې تا له روجه ماتې تیار کړي روجه په خوله تنورونو ته ولاړي ډوډۍ پخوي دغه ټیم کې د سړي د تندې څه حالي او هغې تنورونو ته ولاړي ماښام له موږ له روجه ماتې ډوډۍ تیارې یا مالګه کمه شي او یا سیوا شي دا ظالم په روجه کې ظلم شروع کې وال ټکول کنزل او رد بدی دا مه کوه ګورې هسې نه دا مبارکه میاشته چرته د ټبر د خولې نه دې درته خیرې ونه خیږي اکثر د روجه ماتې ټیم یو دی ورسره جګړه وکړي هغه روجه ماته نه کړي چې هغې روجه نه ماته کړي او اذان شروع شي او په دقه ټیم کې ستا خلاف الله ته لاس اوچت کړي څه حال بدي بیا تا دا روجه بیا سله نیوله حدیث مبارک کې راځي وي ثلاثة لا ترد دعوتهم درې کسان داسې دي چې ګورئ د هغې دعا نه رد کېږي ګورئ خیال کوه ګورئ د رمضان المبارک میاشته هغه درې خیرې په ځان پسې نه کې ګورئ درې کسان داسې دي چې دعا یې نه رد کېږي یو په هغې کې امام الانبیا وفرمیل الصائم حتی یفطر یو روجهدار دی چې کله دی روجه ماتوي د روجه ماتي په ټیم کې د ده دعا نه رد کېږي دقه ټیم کې الله دعا قبلوي ځکه روغه ورځې د الله دپاره روجه نیولې ده بل والامام العادل انصافدار بادشاه چې د ملک بادشاهي او عادل او منصف حکمرانی د ده دعام الله نه رد کړي هر ټیم چې دی دعا غواړي بل ودعوة المظلوم د مظلوم خیره ګورې الله نه رد کوي د مظلوم خیره الله نه رد کوي حدیث مبارک کې راځي د مظلوم دا خیره د وریځو د پاسه وخیږي او د دې دپاره اسمان دروازې کولو شي د مظلوم د خیرو دپاره دا سیده د الله ذات ته وخیږي او رب العالمین ورته څه وایي چې د مظلوم خیره بره الله ته وخیږي الله ورته وایي وعزتي لانصرنک ولو بعد حین ای مظلومه ستا خیره راته راورسېدله او زما دې په خپل عزت قسمي لانصرنک مظلومه خامخا به دې امداد کومه خامخا به د دې ظالم نه بدله علمه الله کله به بدله علی اخو په رمضان کې زما سره ظلم کوي بدله به کله علی الله ولو بعد حین رب العالمین ورته وی اگر که لږه موده پکې ولګېدله خیر دی بدله به د علمه ما په خپل عزت قسم خوړلی دی او لام تاکید او نون تاکید خامخا به د امداد کوم ضرور انتقام به اخلمه خو ولو بعد حین مخه پکېږه که لږه موده ولګېدل دی وایي زه ظلم کوم او ما نه خو الله بدله وانه غستله صبر کوه ولو بعد حین یو ورځ به الله د دې ظالم نه د ظلم بدله اخلي نو خیال کوه هسې نه چې اومې روجی اوم پې ته ظلم وکړې نو څه دې خیال دی الله د مظلوم دعام نه رد کوي او د روجهداروم نه رد کوي او تا په روجه کې سړی په سپېړه وخلی دی تا په روجه کې ظلم کړی دی تا په روجه کې د بیبي سره زیاتې کړی دی نو د روجه ماتي ټیم دی او هغه مظلوم دعا وغواړي
نو روجهدار دی مظلوم دی. نو ته د روجې د برکاتو په تمه ته وایي ما روجه نیولې روجه ماتومه ماله به الله اجر راکوي. زوامه هلته ستا خلاف د مظلوم لاسونه الله ته اوچت دي. روجهدار دی مظلوم دی. غټ احتیاط وکړو. شهر المواسات دا د دواړو جهانو سردار ویلی دی دا د همدردۍ میاشت. زما به ډېر صبري، زه به ډېر نرم سلوک کوم په دې بنیاد چې امام الانبیا راته ویلی دی. بس زما به هغه خوی نه وي. نو هسې نه چې روجې م چېرته ضایع شي